مسله هم دا ده چې کوم ځای باندې مسجد جوړ شو، جماعت جوړ شو، د ورځ تر قیامته پورې به دا ځای د جماعت لپاره استعمالېږي. بیا څوک اخوا دیخوا کولی نه شي. هغه خو بله خبره چې حکومت لګي او په اسلام آباد کې د 50 مساجدو دروانونو فیصله کوي او په دې ځای د پارک جوړ شي. حالانکې دا د حکومت د سټیټ ذمہ داري ده چې دې یو ځای کې ټاون جوړوي، یو ځای کې مطلب خلکو له لارې ورکوي، هر څه ورکوي او مطلب د پارک لپاره ځای ورکوي، نو دې د مسجد ځای هم ورکوي. خو د حکومت چېرته هم داسې نه دي کړي چې په او نن سبا مساجد چېرته به هم څوک ثابت نه کړي چې حکومت په خپله خرچه باندې مساجد جوړ کړي دي. حالانکې اسلام آباد کې چې کومه د مساجدو په باره کې خبره راغلې ده او یو مسجد ماښام سم دی او چې سهار خلک جماعت ته ځي نو د شپې دومره په تیزۍ، دومره په جلدۍ، دومره مشیندرۍ راغوښتي دي چې مسجد یې روان کړی دی. دې ته هم نه دي کتلي چې په دې مسجد کې قرآنونه پراته دي. دې سره به څه کوو؟ مسجد یې روان کړی هم دی او هغه ملبه هغه یې په شپې بیا رسول هم د چرته او بیا په هغه ځای کې بوټي هم کړي دي. دا خو د حکومت د ملک پاکستان ذمہ داري ده چې دی حالانکې 200 ګرجې محفوظ دي، مندرې محفوظ دي، هر څه محفوظ دي. هیڅ چاته به تاسو دا واونرې دی چې د عیسایانو ګرجې روانه کړله، مندرې روانه کړو. خو که راځي نو په مساجد او په مدارسو راځي او بیا هغه ځای روانوي چې تا جوړ کړی هم نه دی. د خلکو په چاندو باندې چې کومه سوسایټي ده، کوم کورونه پاتې کېږي، هغه په خپله دا فیصله کړې ده چې موږ ته د پارک ضرورت نشته، موږ ته د مسجد ضرورت دی چې موږ پکې د ورځې 15 ټیمه ځو، الله ته ودرېږو، مونځ پکې کوو، پارک به بل ځای ته ورشو. او هغه خلکو په چاندو جوړ کړی دی او حکومت را لګي هغه د شپې روانوي. او بیا زموږ مسلمانان وروڼه د بدقسمتۍ نه چې اواز پورته کوو نو زه مسلمان یم، مال هم پکار دی چې د دې مذمت وکړم، نو زه الټه په میډیا دا وایم چې مولانا څه شو، مولانا څه شو. که هرې پاټۍ والا یعنې تاسو وګورئ یوې پاټۍ والا به یو بیان نه ورکړی چې دا ولې د مسجد سره د مسلمانانو د عبادت خانې سره دا کار وشو او ګوته په عالم اوچتېږي مولا څه شو. او بیا تاسو ولیدو هېڅوک راپانسېد، یو مولا هماغه ځای ته راپاڅېدو او مسلمانان راپاڅېده، هغه ځای کې 2 ورځې په دغه میدان کې لمونځونه وکړل او حکومت دې ته مجبوره کړه چې د 50 مساجدو کوم نوټس جاری شو هغه یې واپس واخیستو او دغه مسجد به حکومت په خپله خرچه جوړوي. نو مساجد چې څومره دي دا د مسلمانانو د عبادت خانو، عبادتګاهو ځایونه دي